د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو وړه غوندې جمله ده په هغې کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت دا و چې دی به جوامع الکلمې خبره به یې وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث ته زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دې نه دا مسله راوځي دې نه دا راوځي دې نه دا راوځي دې نه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پوټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېرې لکه زه یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورور پوټینې راکوټې و هغه سره بلبل و په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ټوک پوټي جملې وې یا ابا عمر ای د عمر پلاره عربی کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی ژبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خدا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی یې دي ما فعل النغیر ابوالبل دې څه کړ اوس دا پوټې ټکې تاسو واورېد لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شوه دویم دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ووایم یا ابا عمر دې کې مرې راله اخره کې یې وړې ما فعل النغیر اخر کې یې وړې یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزېداره خشته داسې الفاظ دا هم د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې به نه بوټې پرې کې نه به ښکار ساتي درته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شي ګرش هم ساتلی او ساتلی شي د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه وایي چې هلکه دا مارغان ولې ساتې نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلی داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د دې فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ودنې او خوراک بله ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلی کمترې خو څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورې نبي علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار له ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رامانځه وخت شو اوهو که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې دا دې پې کوي په جالونه ما دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته رامانځه وخت دی ذکر کر د الله یاد مغ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پر ښکار ظلم نه کوي زیاتې پې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث را معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دې لا واده هم نرې کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر
د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر وي او زه درته اوس نه د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل ته څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده همقسې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې د طالبانو یو درې خبرې نه وریم دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا لمرونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته وی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې د خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که د خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دې بار ووته په زمانونو د دې مختلف قسمونه دي نن موږ څه چل شروع کړی دی نن ټول د خواهشاتو جنګ نن شریعت یو طرف ته کړی دی موږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دې خواهش مخکې خواهش د خېټ هم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې دا له ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې دا له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو ترونو د ټولو ریرونه دي وي دا هم یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستي وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سهر نه پلار ماشومان پاسئ مونځ ورته نه ښیي ذکر ورته نه ښیي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي مونځ ورته نه ښیي خدای ورته نه ښیي عقیده ورته نه ښیي اخلاق ورته نه ښیي بل ساله شابه بچې سکول ناوخته دی هله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی هله ماشوم پوزه بیلي جاړي نه نه شابه بچې شابه جامې ورته واچي پتلون ورته ور واچوي او یا موټر کې کېنی بودی چې چا اوس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ترانسپورټ فیس او هغه سکول ته روانې دي او مازدیګر چې بیا راشي بچې پارې دې روا بچې سکول کې درته څو خل ټیوشن ولا نیسه دا تپوس نه کوي بچې ماسپښین لمونځ مازدیګر لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ الله ته هم مخکول پکار دي که نه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین ور اچولې دي چې پیسه وګټه بچې ګورې چې خر د خره کمي نو څه شی دی غوږ یې د پرېښودو دی دا به زموږ مخکې متل خولی دی اتره زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله یې جوړه کړې ده هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه هغه ګاونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده څنګه موټر دی هله بچې تکړه شه ګورې خر د خره کمې غوږ یې د پرېښودو تکړه شه هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم د چا جیب وه غلا وکړم سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم رشوت والم دکاندار ګډون وکړم دوکه وکړم ډاک وم خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم خو چې هغه تربور نه یو دوه ګزه اوچته بنګله جوړه کړم د هغه نه هغه ته په قاټه اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپیني دا دماغ پاکي دا ولې مونږ تک نه ډک کړي دي دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی دا پلان کې مړ شو جنازه لاړه بنګله پاتې شوه عایش فارسي شو فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي موبایل دی او فلمونه دي موبایل الله خفه کول دی الله موبایل دی او د خدای سره مقابله ده موبایل دی او د رب سره مقابله ده موبایل دی په دې سترګو چې مال الله راکړي دي په هغې د الله سره مقابله ده دا غوږونو چې مال الله راکړي د الله سره دشمني کوم په موبایل
فیسبوک دی او موبایل دی نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هوا اهو الله وایي څه وایي وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی خواهش یې څه چې جوړ کړی دی خدای جوړ کړی خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو راشه ما په دې مخ لاړ ویتو کا که تا دې عزت خدای در نه که راشه ما په دې مخ لاړ ویتو کا دا خو مونږ ته ښکاره دي ښکاره مثال به درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناست و زید کل اسامه د رنګه تور و زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایهګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپراسیانو سره دغه سلوک وکړو قسم په خدای دنیا کې به جنتي د غلام بچی د رنګ نم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوه دی اوبیده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پې پاکوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم وایي نه عایشې دا به زه پاکوم احبه فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی په دا پتون به کښېنو دمریز وې پوزه ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد زه سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخواه به مجاهدینو له ورکوله فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې مانه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې مانه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی نو مانه کم میدان ګټلی دی خو چې کم دی د دې د عزتم کم میدان دی چې د رستو دې مخکې دی ده نه ولې تنخواه زیاته ورکوې ما له کمه راکې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبکې داسې دې خواهش پرستۍ زمانه کې وکې داسې نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کوم یې نوکر دی چپړاسي د تشه خوراکو مخکې کیسه وخوره نه کېږه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نه سوی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وی وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده وی ارمان مې لپاره کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي هلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسی دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې هم نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق یې نو پروا نشته علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي مخ ته خو د خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتی شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم درلېږم نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا له په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر له وی بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ دې څادر یې وړه امیر المؤمنین
دا څادر مې بابا را کړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. نو عمر کې ډېره حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی د حیا د وجې نه. نو خپو ته یې ولکته چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو، خپو ته به وګورو. جینۍ پرې پوه شوه، ورته وایي وایي امیرالمؤمنین وایي زما څادر دې پرېښود، زه خو څادر مې درته راوړی دی، هغې ته نه ګورې د ما خپو ته نه ګورې. قسم دی که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنه ایستې. هغې کې هم ډېره حیا وه که نه. د بیبي فاطمې لور ده، د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه. یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده، رسول الله مبارک ودې فاطمې میاشت ختلې ده، دې ونه کتل سر یې ښکته. فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده، دې بیا سر ښکته بچې میاشت. وایي بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې؟ وایي دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یو لی کېږي. راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته راشه، د ټکارو کېړو ته راشه، بربند بخبو ته راشه، بربند ګریوان ته راشه، بربند سر ته لیچو ته. هغه جینکې نن فخر کوي، نن په بورقا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي. او دې پکې د ما او د سړو نظر دې وخت کې سړي ورته ګوري که نه، د دویمې دې نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ منع نشته، سړی هم دیوال ته ګوري، ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته. لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ، وایي چې زه مړه شمه او زما جنازه وړی، یو خو د شپې زما جنازه وړی، د ورځې مې نه وړی، او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانه و، دا مخکې را د حفشو کې دا رواج و، دلته نو. وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی، د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. رسول الله مبارک لور ناجینۍ کې د حیا پرته ده. زما وروڼو خدای دې زمونږ خویندو لوڼو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند سر خوښوي، دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستي ده چې لیچې ښکاره کړي دي، لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه، د دوزخ په اورې ولې سوځې؟ الله خشته مخ درکه، الله ښکلې دانچه درکړه، الله ایمان دله پله کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې. دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو، ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې؟ ولې د هلکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې؟ ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي، د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله. څه کې په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه مني، یا به رسول نه مني، یا به خدای او رسول نه مني، او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري. الله اکبر. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ، د زلیخې کور ته، او زلیخه مې مینه شوه، بس لنډه پښتو کې بل ته وایم د زلیخې خوښ شو، مینه شوه پرې. لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل، د جبه کرته نظر مخکته. اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده، ښځه ده، خشته ده، خوسنداره ده. او یوسف دلته راشه، یوسف دی به ورغې سر مخکته، دا کار وکړه، دا کار وکړه، خو لکه ډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر به ښکته، نه به کتل دې خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل زر به سر، ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشته، لا کتاب نشته، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده، زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي.
نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې د لیخې ورغی یو جال جوړوم او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډول یې کړم هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډول یې کړ په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې وغلقت الابواب وقالت هیت لک قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې ژرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته دبل بیټ ته او پکې کېناست او چابیانې ځان سره کړلې یوسف ته اراده ډېره دننه کو نوکرانو ته دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپله اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک راځه ځان او لاوره ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي وی ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوفتې سلی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کې ما ته د څومره خشته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله د الله په ذات دنه امن غواړم ما معاف کړه دې وخت کې انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انسان یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي د خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان سو دې وخت کې انسانیت ختم سو حیوان سو دلته دې په ځان نه دی اوس دې وخت کې دې په خپل قابو کې نه دی دې وخت کې سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جینۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شول مجبور شو یو ځای کې ناست و د جینۍ کرار او د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی او ځان یې ورته ښایسته کړی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه مطالبه د ګناه وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه ښایسته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خلک مینتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې راکوي ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ته همدق نه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم